بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو امید ساتم چې تاسو به ټیک ټاک یې. دغه اسلامي کال 1440 کالو شو د اسلامي کال چې منځلې کیږي. یوم عاشور دی. ډېرې برکتي ورځې شپې دي. د ډېرو خلکو به روجې وي، خیراتونه صدقاتونه به ورکوي، او دا ورځې شپې دا تقاضا کوي چې موږ د یزید خلاف، د بزدلو خلاف، د ظالمو خلاف یو موټی شو راپاسو. کتونکو په دې ننني پروګرام کې به زه په دریو ټاپکو خبرې کوم. یو، زمونږ په ریاست کې یعنی په سټیټ کې چې کوم سټیټ جوړ دی کشمور او د شکارپور په میانځ کې، شکارپور ورته ولې وایي چې ښکار پکې کېږي د انسانانو، کشمور چې د ډېر وخت نه دغلته قافلې لوټ کېږي، بسونه لوټ شو، ګاډي اخیستل کېږي، په زرګو خلکه مړه شو. بل د آرمي پسې پروپیګانډا چې کوم په بلوچستان کې شهیدان شو، د هغې خلاف کومه پروپیګانډا د بیګا چې کوم د 4 شهیدان ورکړل په وزیرستان کې چې کوم اټیک پیو شو. او دریم، ملکن ډیویژن یو وارې بیا د ناصرو خلکو ښکار کېږي روان دی. د ټولو مخکې به کتونکو زه دا راشم چې نن 10 تاریخ دی، او نن په دغه شکارپور او کشمور کې چې دا کم درنده خلک دي، نو د دوی هغې خلکو ته د ټیلیفونونو ورځ ده کم خلک چې اغوا شوي دي. د دې پروګرام نه مخکې ما ته یو کس د باجوړ نه کال وکړو چې موږ په کراچۍ کې مزدوري کوو، او همدغه شانتې یو زنانه چې ما سره ډرایوینګ کوو، زه به تاسو له پیسې ډېرې درکوم، نو یو ځوان هغه سره ډرایوینګ کوو، څو ورځې ډرایوینګ وکړو، او دې دوران کې هغه اغوا کړی شو. اوس د هغه نه چې کوم دی نو د پیسو ډیمانډ کېږي، نن به هغه تمکال کېږي. دغه شانتې زمونږ د پښتونخوا د 400 د تورنځو نه فضل جان چې هغه په دغه دوکه باندې اغوا شوی دی، او نن به هغه تمکال کېږي او د پیسو ډیمانډ کوي. په دغه اړه زمونږ چې کوم هیومن رایټس مشران دي، زه مننه کوم د شاهنام خان او ورسره د خوشحال بی او داسې نور یو شمېر عمر جان او عمر ډیکویډ ورسره 400 د سیاسي خلکو، د سماجي خلکو، د عوامي خلکو چې په دې راپارېدلي دي، قارېدلي دي، راپاسېدلي دي، او د چاندې نه هم ګریز نه کوي، دغه پیسې ورکوي. خو سوال دا را پیدا کېږي چې د اګست میاشت منځلې کېږي، یو آزاد مملکت کې موږ ژوند کوو، او په دغه آزاد مملکت کې بیا په ریاست کې ریاست جوړیږي، او داسې غونډګان، داسې درندگان چې هغوی کلیعام پیسې غواړي، او ریاست ادارې د هغوی په ضد باندې بې بسه دي. شکارپور هم یو ضلع ده، کشمور هم یو ضلع ده، هلته هم یو خپل ډي سي دی، هلته خپل هم یو ډي پي او دی. او بیا موږ زه خپل ځاني دا یو مثال ورکوم د 400 د ډي پي او سهیل خالد خان چې داسې ډي پي اوګان د الله پاک په هره ضلع کې پیدا کی، نو مجال شته او غلط سړی پکې پر وخي، یا چانه ډیمانډ وکړي، او یا داسې غلط کار وکړي ګیري جهنم به ځای وي. نو دا کمزوري د ادارو ده. ګینې دلته کې هماغه پولیس دی کوم چې پخوا و چې بتې به دلته اخیستی کېدی، ظلم جبر زیاتې به کېده. د 2 لکو خلکو دپاره دغه 1200 پولیس دا ډېر ناکافي دي. خو چې کمانډر دی نری نو هر څه به ټیک ټاک وي. نو ډېر خلک تپوس کوي چې فضل جان څه چلی شو. نو فضل جان اوس هم د هغه درندګانو په ګریپ کې دي، او د پیسو ډیمانډ کوي، او خو پیسې ورنه کړې شوي، نو دا به مړ کړي. او ډېر خلک به داسې جذباتي او سیاسي تغرونه کوي چې راځئ چې پې ورځو،
راځي چې دا کو راځي چې دا کو. نو هلته کې چې کم ډي سي او ډي پي او دی او پولیس دي نه پې ولې نه ورځي خو بې بسه دي که نه. واقعیت د پښتونخوا پښتانه چې کم دی زیاتره دوی کډناپ کړي دي او د هغوی نه دغه ډیمانډونه کېږي. نو تر دې وخته پورې فضل جان نه دی راغلی او د فضل جان شان داسې په سوونه خلکه هغه د هغوی په قبضه کې دي. ډېر رخا شو ډېر مړه شو او ډېر چې کوم دی نن ډیمانډ کېږي به 10 تاریخ باندې خو پیسې ورنه کړې شوې نو هغه به سره به څه کوي الله دې خیر کړي. زموږ خو دغه اواز دی د میډیا د لارې اجلاس هم پکې وکړو ټولو سیاسي خلکو ته هم پکې بلنه ورکړله څوک پکې رالل څوک پکې رانلل څوک چې رالل یقینا چې دا په دې پښتنو باندې خفه کېږي موږ یې ستاینه کوو خو راپاڅېدل به پکار یو په سټیټ کې به دا سټیټ ختمول غواړي خو چې دا سټیټ وي نو دوی به دغه شانتې لوټ مار او دا شی ډاکې به کوي او خلک به کډناپ کېږي او خلکو ته مې دا خواست دي چې هوښیار اوسئ د چا په دوکو کې نه راشي چا سره روزګار نه وي شوي څوک پیژنې نه هغه ځوانانو ته وایم چې هغه خلکو سره د سره په لار تګ مه کوئ. دویم کتونکو زموږ په دې ملک کې هر بس یو پروپیګنډه روانه ده. زه خو دلته کې خبرې کوم د 400 د ډي آر سی د ترجمان په حیث هم د پاکستان پیټریاټیک یوت د صوبایي هیډ په حیث هم د یو صحافي په حیث هم د یو شهري او سوشل اکټیویسټ او سوشل ورکر په حیث باندې هم تاسو ته مخاطب یم چې خپل آرمي دومره مه سپکوئ پروپیګنډې ورپسې مه کوئ. او زه آرمي چیف صاحب نه دا پر زور غوښتنه کوم چې څوک هم په دې کې ملوث وي او دا پروپیګنډې کوي او غلط رنګونه ورکوي او غلطې خبرې کوي نو دوی له سزا ورکړي شي. او دام ګڼم چې ډېر هغه خلکه چې آرمي وله ډېر زیات عزت ورکړه نن هغوی راپاسي وي زما پیشو ماته میاو نن هغوی چې کوم دی نو دغه پرچار کوي. نو زه د دې په سختو ټکو کې مزمت کو او دغه آرمي ځوانان مشران لاړل دې وخت کې د وزیرستان او د واڼه او د خیبر او جمرود او په دغه باډرو باندې یا په باجوړ نو ورده والا خو پولیس دی او هغه آرمي والا دی نه هغه ټارګټ دی نه کېږي ویشتل کېږي هغه شهید کېږي. نو د دوی مړانو کې او زه د ادارو نه د حکومت نه غوښتنه کوم چې دوی په ضد کاروي وکړي. کتونکو پرون په ملکن ډیویژن کې په سوات کې یو ډي اس پي په شمول 4 اسپایان چې کوم دی په هغې ډزې شوي دي هغه جوبل شوي دي هغه بیا په دې ریاست او دې حکومت په دننه چې کوم دی نو هغه اغوا شوي دي. دغه شانتې ایم پي اے ملک لیاقت چې کوم دی سره د خپلو ګنمینانو وویشتلی شو هغه حالت دی وخت د خطرې نه بار دی خو وروری پکې جون بیل او ورسره چې کوم دی یو پولیس ګنمین یو لیوي زخلکار او دغه شانتې یو بل هغه پکې شهیدان شو ورسره 15 پکې جوبل شو. نو دغه ځای کې د ادارو نه ګیله کېږي چې یاره دا خلک دومره زړور ولې ګرځي دلته د ریاست رټ ولې نه قایمیږي او د دوی په ضد باندې کاروي ولې نه کېږي. د سوات خلکو یو پیرې دا زهر تیر کړي دي د سوات خلکو خپې بلې خپې زموږ خویندې میاندې دغه ځای نه راوتلي دي د هغوی کاروبارونه لوټ شوي دي د هغوی کورونه عذب شوي دي قبضې پې شوي دي هغوی سره دا ظلم شوی دی او بیا داسې ښکاري چې دغه اور دغه ځای کې بلیږي. زموږ د صوبایي حکومت نه پر زور غوښتنه ده چې راپاسې او دا د بېغیرتۍ دا څادر د ځان نه وغورځوئ. تاسو نن بتې غوښتلی کېږي او تاسو بتې ورکوئ په دې صوبه کې چې نن دا کومه بدامني کېږي د دې ذموار دا صوبایي حکومت دی د دوی ناقصه پالیسۍ دي د دوی خاموشي ده د دوی بېحسي ده. او زه وزیر قانون ته وایم چې په دې ستا موقف څه دی تر دې وخته پورې د دې صوبې د وزیر قانون په دې باندې د سره خاموشي ده. د بتو په غوښتو باندې زموږ په ایم پي اے ډزې او په سوات کې
نن پولیس ویشتل کېږي، نن پولیس ټارګټ کېږي، نن هغوی اغوا کېږي. اگر چې دې وخته پورې دا اطلاعات دي چې مذاکرات کامیاب شو او پولیس یې ورته پرېښودل. خو دا مذاکرات د چا سره؟ په سټیټ کې سټیټ څنګه جوړیږي؟ دلته د حکومت ریټ ولې دي شته؟ او بیا یو پخوانی وزیر مراد سید وایي چې دا د امریکې سازش دی. نو دلته کې د امریکې سازش دی، ولته کې تتنه شپږ دېرش یعنې 36 چابیانې د ګاډ واخلي او دلته کې ځان ته دغه امریکا پرېږدي، د هغوی خیر ته ناست دی، د هغوی خیرات ته ناست دی. نو دا دوغلاپن پرېږدي، دا منافقت پرېږدي. یو خوا د چاندې غواړي او بل خوا دا د هغوی سازش دی. دلته عوام دی وخت کې دل کېږي، عوامو سره ډېر زیاتې روان دی او ګرانی خو زیاته ده. نو دلته کې په کورسو باندې لکه کتونکو زه ساده خبر تاسو ته کوم، په نهه سیټونو باندې الیکشن کېږي، یو کس پې ودرېږي، دوی سره نور کانډیډیټ نشته، دغه یو کس په یو سیټ باندې د قبلیږي، دا نور سیټونه به بیا پرېږدي، په هغې به بیا الیکشن کېږي. د قوم د پیسو زیاده یو سازش لاندې روانه ده د دې لیډر په وجه باندې. په دې خبره لږ ځان پیکول دي، بس ترې راویښېدل دي او قوم مسلو طرف ته پاملرنه پکار ده. خو نن ورځ چې کومه تقاضا کوي د یزید خلاف پر راپاسو، د ظالم خلاف پر راپاسو، او دا ورځې شپې چې کومې دي دا ډېرې مقدسې، د خپل رب نه دغه د خیر دعا غواړو، انصاف خو دې غوښتې نه شو خو رحم ته غواړو چې زموږ په دې حکمرانانو د دوی په دې زړونو باندې د رحم اوبه توی کړي چې دوی قوم طرف ته توجه شي. او یا الله ته په موږ باندې رحم وکړي. زموږ ملک ډېر بل طرف ته روان دی، حکمرانان لګیا دي په خپلو مراعاتو، په خپل عیاشو، په خپلو چرچو کې، او قوم دل کېږي، قوم سره زیاتې روانې. دغه څو خبرې مې سره شریکولې په خپلو دعاګانو کې. بیا ساته ډېره مننه، خوشحاله.